محترمو داسې یو دعا ده چې دا څوک وایي، تاسو په سکرین باندې ښکاري هم چې مرګ به ورله راشي، خو دا سړی به یعنې په ده باندې مصیبتونه را نشي. دا سړی به ټول عمر د مصیبتونو نه خلاص وي. دا دعا په کروڑاو خلکو ته ورسوئ او نور چې څومره ستاسو نه کیدی شي که ستاسو هر چا سره ملاقات کیږي، دا دعا زه درته وایم آسان الفاظ دي او ډېره اسانه دعا ده. احادیث مبارکو کې راغلی ده چې دا دعا څوک وایي دې سړي له به مرګ راشي خو مصیبت په پرې رانشي. ډېر اسان الفاظ دي، نو ډېر خلک ورته نن سبا مصیبتونو کې ګیر دي. څوک قرضداري دي او څوک چې کم دی د روزګار نه یعنې روزګارونه نشته، څوک په نوکرۍ پسې منډې وایي، چاته بیماریانې دي، ډېرو مصیبتونو خلک راګیر کړی دی. څوک په دې بار ملک کې دي، هغوی ته چې کوم دی قسمه قسم تکالیف دي، کفیل ورسره ښه نه وي یا وله څوک پیسې نه ورکوي، تنهاګانې ته خلکو نیولي. دعا تاسو واورئ او په کروڑاو خلکو ته چې کوم دی نه دا زما د اواز ورسوئ چې یاره دا دعا دا څومره سړی ډېره وایي. بعضې ملګري بیا تپوس کوي مولي صاحب څومره پیرې د ورځې وایو؟ نه تقریبا چې کم از کم 100 پیرې د ورځې وایي. سار ماښام یا هر مونځ پسې 10 شل پیرې وایي. دعا تاسو واورئ. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. دا دعا دا اسانه دعا ده، تاسو یې پیره چې کوم دی بیا مورئ. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. دا دعا چې څوک وایي، که نارینه دی که زنانه ده، خو دا سړی به مړ شي که 100 کاله عمر دی خو مصیبت پرې راګیر نه کړي. چې هر څومره عمر دی الله وله هر څومره لیکلی، خو په دې سړي باندې به چېرته مصیبت را نشي. د ثواب په نیت باندې خلکو ته رسوئ او د ثواب په نیت ورسره چې کوم دی زموږ د پیجونه فالو کوئ. دې د وجې نه چې تاسو ته فضایل وظایف د هغې هغه ویډیوګانې چې کوم دی د رسي او مخکې چې کوم دی نه زنانو ته کور کې څومره زنانې ماشومانې یا څومره استادانې د اواز ورسي خپل شاګردانو ته دا دعا چې کوم دی دا ورته وښایئ چې یاره دا وایي د مصیبت نه به الله ساتي. او چې کم خلک په مصیبتونو کې ګیر دي یعنې هغوی ته قسمه قسم مصیبتونه دي، نو ورته دا دعا شروع کړئ، انشاءالله دا مصیبت نه به الله خلاص کړي، الله خوشحاله کړي.